بسم الله الرحمن الرحيم. باب اليمين في الدخول والسكنة. فجي نفس يمين بيان ختم شو، محلوف عليه بيان حروف قسم هم دغشان د کفاره بیان وشو. وس چونکه به مختلفو اشیاء باندې خلق قسمونه خوري، نو د هغه بیان راته کوي. تقریبا لس باب صاحب د هدايه بیانې، باقي کې اول باب کې د دخول او د سکنا بیان کوي. ځکه عام طور خلک هم په دې قسم خوري، قسم دې دلته به نه درځم او دلته به نه داخلېږم او دلته به نه اوسېږم، نو د هغې بیان ځکه مقدم ذکر کوي. غوږ شئ ورته او د یوه قاعده ذهن کې د اول نه کېنوئ چې اسم عرف له اعتبار وي، خصوصا د قسم په باب کې ټوله لوبه په عرف مانی رسئ پې. اوله مسله بیانې یو سړي قسم وخوړلو چې بیت ته به نه داخلېږم. بیت عربي کې هغه کمرې ته ویلی کېږي چې څلور دیوالونه یې چتي، لکه موږ ورته کمره یا کوټه وایو. بیا دا سړی کعبې ته داخل شو یا بیعې ته داخل شو د نصارو معبد خانې ته، یا کنیس ته داخل شو د یهودو عبادت خانې ته، نه دا به بیا نه حانس کېږي. جماعت ته داخل شو نه به حانس کېږي. ځکه بیت نه مراد هغه ځای دی چې هلته خلک شپې کوي، شپې دپاره جوړ شوی. او مساجد کعبه او بیعه او کنیسه دا د شپې دپاره نه دي جوړ شوي. تاسو ورسېدلی وګورئ. ومن حلف، دا د عربۍ خبرې دي. که زموږ عرف کې چا ویل قسم د کمرې ته به نه داخلېږم، نو جومات وایي نه حانس کېږي. جومات ته څوک کمره وایي نه، شپې دپاره جوړ شوي، شپه پکې تېرېږي که نه دی، سم کارونه شته. همدغه شان بیعې او کنیسې ته هم نه حانس کېږي. ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة او المسجد او البيعة او الكنيسة لم يحنس، ولي لأن البيت بیت چې ما اعد للبيتوته دی، دا هغه شی دی چې د شپې تېرېدلو دپاره جوړ شوي عرفا. وهذه البقاع، او دا ځایونه چې دي ما بنیت لها، دا د شپې تېرېدلو دپاره نه دي جوړ شوي. دویمه مسله همدغه قسمې کړی بیت ته به نه داخلېږم. هلکه تاسو توجه کوئ چې زر زر کېږي. بیا د کور دهلیز ته داخل شو یا ذلې ته داخل شو. ذلې ته کم چې د کور دهلیز پیژنې، چوکاټ ته، او ذله باب الدار د دې کور یا د کمرې د بره د دیور باندې هغه خلک چبوتره شان کړي، هغې ته ور داخل شو. نو حانس کېږي که نه؟ وایي چې بیا هم نه حانس کېږي. پوهېږئ پې؟ وکذا اذا دخل دهلیزا، دغه شان چوکاټ ته ورغلی، نو دا کوټې ته خو ور دننه شوی نه دی. او ذلت باب الدار، یا د دار په قسم کې د دار د دروازې د بره چې کوم چبوتره جوړه شوي، هغې ته ور داخل شو، بیا هم نه ده حانس کېږي. لما ذکرنا وجه له موږ وویله، بیت هغه ځای ته ویلی کېږي کوم کې چې شپه تېرېږي، او دغه چوکاټ کې څوک شپې نه کوي، او نه بل چې دی ذله هغې کې هم شپې څوک نه کوي. نو عرفن دغې ته بیت نه دی شامل. هلکه ذله چا ته ویلی کېږي؟ نو د ذلې مختلف تعریفونه دي. یو دا دی چې دروازې د بره چې کومه چبوترۍ، او څوک وایي چې دوو کورونو د دروازو ترمنځ چې کومه برنډه جوړه شوي د کوڅې په سر باندې، پخوا به جوړېدلې، نن سبا نه. یو کور د مطلب کوم لرګي لګوي، کوم ګاډر لګوي، د یو دیوال باندې هم کېدي، د کوڅې د بل کور مقابل کوم کور دی په هغې هم کېدي، بس په هغې منځ کې برنډه جوړه کړي. نو بهرحال کار یو مراد شي، نو بیت خو نه دی که نه، دار هم نه دی. وذلتو ما تكون على السکة، دا هغه دی چې په کوڅې د بره وي. وقیله چا پکې لږ تفصیل کړی دی، که چېرې دا دهلیز داسې و دهلیز په غره کې کړی دی، که موږ ور بند کړو نو دهلیز بار پاتې کېږي، نو بیا نه حانس کېږي، ځکه نه دی را دننه شوی. او که ور بند کړو دهلیز دننه پاتې کېږي. ور دلته اوس وګورئ زموږ هغې کې دهلیز یې بار جوړ کړی دی، که ور بند کې بار پاتې کېږي، نو بیا نه حانس کېږي، ځکه د کمرې نه بار دی. او که چا داسې جوړ کړی و چې ور بند کې دننه پاتې کېږي، نو بیا کمرې کې دننه دی، بیا به حانس کېږي. او دا تفصیل غورم دی. وقیله اذا كان الدهلیز بحیث، که دهلیز په داسې انداز باندې ولو اغلق الباب،
کچری دروازه بند شي یبقى داخلا باقی پاتې کیږي داخل او مسقف ور سره چتم به بهانش شي لکه کمره کې رااله لانه یبات فی عادتا ځکه بده کې مشفقیږي عادتا وان دخل صفه حنسا او که صفه ته داخل شنو به حنس کیږي صفه چاته ویل کیږي اهل صفه نوم باوریدل او اهل صفه صحابه چون دا چوبوتره ده چونکی دی دم عرفن د شپې لپاره استعمالي کې خلک پکې شپه کوي او د لفظ هم د استعمال کړي او چې بیتو چې کوم د کې شپه کیږي نو دلته هم کیږي حانس بشي خدا د عربی خبرې دي کوم پښتو کې چا ویل یا اردو کې کمرې ته کوټې ته باندې داخلي کما ابه کمی چوبتري دي کنه دا منس کې بکې شي نه لګولي استني او یو طرف ته بل طرف ته چجي ور لکړي یا سي برنډې جوړ کړي کنه برنډا دغه شي نه چي دي کمرې لفظ هغه ته یا د کوټې لفظ هغه ته نه شامل نه انس کیږي وین دخل صفه نو دا د عربی خبرې دی یاد ساتي که پښتو کې ما تاسو ول انس کیږي نه لانه يبنى للبيتوته ويدا بيتوته د جوړی شي لانه يبنى للبيتوته فيه زکه بنا شوی د بیتوتت بده کی فی بعض الاوقات کی کیږي کنه فصارک الشتوی دا بداسي شي دا صفه لکه شتوی او سیفی شتوی د جمی والا د شپې تیر دلوزه او سیفی د ګرمۍ والا نغه اخو د شپې تیر دلوزه نه کال ته ور داخل شي د بیت په قسم کې نو هانس کیږي نو دغه شان په صفه کې هم هانس کیږي وکیل چاویلی چا په کې لا تفصیل کړي دي کله چې صفه داسې و چې څلور دیوالونه وو چته او ال به هانس کیږي او که څلور دیوالونه نو به نه هانس کیږي لکه د کوفه والو د صفه داسې و چې څلور دیوالونه به وو ځکه ویل چې هانس کیږي با او که څلور دیوالونه نو به هانس کیږي نه ځکه به د بیت په حکم کې نه دی خو سید صاحب د هدايه وی چې مطلقاً دغه څلور دیوالونه یې کني وقيل چاویلی هذا ده هنس ولا مساله چانس کیږي بداله اذا كانت الصفه چکل و صفه ذات حوای تا اربعه د څلور دیوالونو والا وهكذا هم دغشن كانت صفافهم صفید اهل کوفی وی او څلور دیوالونه وی وقيل چاویلی جواب چره د هنس کې دوه والا مجرى على اطلاقه مطلق جاری دي ک څلور دیوالي او کدري دیوالي برندوي عمدہ صحیح دی خدا د عربی مسلې دی ما تاسو ته ویل کا پښتو کې کمرې باندې قسم خړل یا په کوټې باندې قسم خړل سره کچري برندې ته داخل چوهانس کیږي نه یاد ساتي فرقونه وکوخه د عربی او د پښتو چونکه اور په اعتبار دی ذهن کې دا کینوي استعمال الناس حجه يجب العمل بها دا 36 ماده د شرع مجلد کې 37 واده استعمال الناس له اعتبار ودا حجت دی یو بل اور پسې ماده د 38 لا ين بروغري لا ينكر تغير الاحکام بتغير الازمان د زمانه د بدلیدو سره د احکامو د بدلیدلو نه انکار نشي کېدلی بدلیږي نه زمانه بدله ده یا خلق بدلیږي اور بدلیږي حکم هم بدلیږي وګورئ یو تاسو ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنس ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخل بعد من هدمت وصارت صحراء حنسا وګورئ قسم په دار معنی کوي او دو صورت ذکر کوي اشاره او تکړی نه د کړي اول یو سړي قسم وخړو دار ته بنه داخلي کوم دار کور ته وي او به دار وران شو اسی میدان پاتې شو به ور داخل شو به نه هانس کیږي ځکه دا دار دی نه زمونږ عرف کې دغه شان د قسم د کور ته بنه داخلي کوم وران شو نو بیا خو کور نه دی دیم صورت هذه الداری ویل ان دې کور ته بنه داخلي کوم نو کبه وران او کنو ور داخل شو هانس کیږي با وجه سره ولی زکا چې دلته اشاره کړې ده نو هغه میدان مراد دی او دا کوم آبادی پکې جوړه ده دا صفت دی او صفت له حاضر کې اعتبار نه وی کا حاضر کې ولا اعتبار دم مدد الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر اگر کدا پوره تفصیل له پکې وصف په حاضر کې لغو او په غائب کې معتبر وی د چې ویل هذه الدار دلته حاضر دی بده کې دا وصف چې آبادی دا لغو ده مراد څوک دی میدان دی نو کابادی وم ورلې انس کیږي بو کابادی نو وم انس کیږي با او چې کله نکره ویلی و دار
نو بیا غایبو نو هلته بیا آبادي چې ده دا وصف د اعتبار شته کوان وانس کېږي به که نه وه ورته وګورئ ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة داری خراب ته داخل شو یعنی وران شوي ته کندرو اسی کندر نه بلکې میدانو نه هانس کیږي ولو حلف لا يدخل هذه الدار ویلې وسم معرفه کړي کا حاضر دی وس آبادی له اعتبار نشتا فدخلها ور داخل شو بعدما پس داغه نه چوران شوی و بابادی وصارت صحرا دی جوړه شوی و به هم هانس کیږي وجه لان الدار چې اسم للعرصه دا د میدان نوم دی عند العرب والعجم تاسو پیږي کنه یقالو یعنی که آبادی به وی او کنه وی دار دی عرب وی دار عامره آبادی والا دار دی و دار غامره غیر آبادی والا دی خو ګره دا دو هغه خبرې دي کا زمون خلک چې آبادی والا دار وته وی کور ورته وی چې آبادی نه به وته کور نه وی نو به هر صورت کاسه میدان لور لازم پختو کې نه انس کی زين کې نه وی دا قصې وقد شهدت اشعار العربي او گواہی ورکی اشعار د عربو بذالک بدی چې آبادی کور دار دی او کبادی نه هم دار د کورانه شوی خدا د عربو خبرې دي ما تاسو ته ویل بهرحال صاحب د هدايه قاعده ته اشاره کوي د 64 نمبر ماده شرع مجلد کې 65 فالبناء وصف فيها بنا بدار کې څه وصف دی خو بس قانون دار چې الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر غير ان الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر فيه كنبي مخکې راځي ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت اخرى فدخل يحنس دي دار تبنه داخليګم اشاره وتوکللا نو خو مخکې مسله ویلي وکوران شوم دار دي او ور داخل شو به مهانس کیږي اوس مسله دا اوران شو بل کورې به جوړ کو به ور داخل شو به مهانس کیږي ولی دار لا قائم دي آبادی له اعتبار شته نه کاغذ اړه آبادی یو کنه وی ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت نو خراب شو قران شو ثم بنيت اخرى به بل جوړ شو فداخلها ورته ور داخل شو انس کیږي با وجه لما ذکرنا من ذکر کړل چې ان اسم الدار اسم چره على باقی بعد الانهدام او آبادی وسب ده کنه یو کزړوي اعتبار ولا نشته ده توجه جی بل مسله او کدا قرآن شو په دغه زمانه جمعه جوړ شو حمام جوړ شو بستان جوړ شو باغ یا کمره جوړه شو لا کمره او به ور داخل شنو به وي بینه هانس کیږي ځکه اوس دار پاتې نه شو کنه اوس خو نوم بدل شو وین جوړلت مسجدن دغه مسجد جوړ شو دغه دار او حماما یا حمام جوړ شو سقوا او بستانن او بیتن یا باغ جوړ شو یا کمره تی جوړه شو لا فدخله داخل شو تا بیت شری لم يحنسنا هانس کیږي وجه څه د جی وي وس خدار دار پاتې نه شو کنه یار لانه لم يبقى دارا دار پاتې نه شو ولی دار پاتې نه شو وای ځکه اسم اخر چراله داری ته ودنګاو مسجد چې شو داریت ختم حمام شو داریت ختم او مخکې مسله کې خو دوباره به دار په جوړ شو نو داریت نه ختم لاعتراض اسم اخر عليه ځکه عارض شو اسم اخر بدی باندې وكذا اذا دخله بعد من ورب سبلا دغه حمام به جوړ کړي ورانی کو باغ جوړ کړي ورانی کو بیت جوړ کړي ورانی کو وس ور داخل شو وس به حسابي وي وسم نه انس کیږي ګورا قسم دې دي دار ته بنه داخليګم حاضر داریات کړو ابه په دغه شي نه جوړ شو به ور داخل شو نه انس کېدلو خو دوباره دا شي نه وران شنو به بانس کیږي کنه وسم وینا انس کیږي حالان کې مخکې ویلو کابادی وران شول او به تش میدان پاد شو به انس کیږي وجه څه التلا دار توب نو ختم او دلته یو پر دار ختم شو ساقط شو دوباره کتش میدان پاد شو نو بیت دار نه جوړیږي ځکه الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود 50 نمبر ماده ده ساقط شو به ساقط شو به وبس کیږي نه نمخ کی صورت کې نو ساقط دلته ساقط دی دا مادي چې ځکه مې بیانوم دا شرع مجلد کې یو نمبر مخ کی کا مخ کې راځي الته ولا ماده پکې بیل جوړ کړي د تعریف د فقه پکې کړي نو هغه د وجنه ا مشهوري یک الته دوی مشهوري دو الته تینی وګورئ وكذا اذا دخله يعني نبهانس کیږي کله داخل شي بعد انهدام الحمام دوران کړي او اشباهه مسجد بستان وران کړي وجه
مادی ته اشاره کوي 50 نمبر ته لانه لا يعود اسم الدار ځکه نه واپس کیږي اسم الداریه دوباره به نه راځي یو شی ساقط شي بس ساقط شي وان حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد من هدم مخکې د دار خبره و دار کور ته ویل کېدل وست بیت خبره ده نو ویل زه به دغه بیت ته نه داخلېږم او هغه بیت وران شو به ور داخل شونه به وای وسنه هانس کیږي دار کې داخلېدل چې وران شوی و دی کی ولی بیت خو بیتوتت نه شپه چې بګی تیریږي او چې وران چې به کې شپې څوک نه کوي بهرحال زمنګ عرف کې دوړو صورتونو کې نه هانس کیږي چوران شو به او ته څوک کور نه وای او کوران شول به او ته څوک کوټه کمره نه وای نه هانس کیږي وان حلف لا يدخل هذا البيت فدخله ورته داخل شو بعد من هدم بس هغه چورانه شوی و وصار صحرات جوړه شوی نه هانس کیږي وللزوال اسم البيت بک زایل شوی دی کړه لانه لا يبات فيه ذک بدی کې خوشپن کیږي حتی لو بقیت الحيدان او که دیوالونه پاتیو छत سره بران شوی به ویجی عربی کې به ته خلک بیت وایش په کیږي به بهانس کیږي خو پښتو کې ته به خلک کوټه نه وای کمره نه وای نو که کمره او کوټه باندې قسم کړو چت تلره شو به بهانس کیږي نه پښتو کې کا حتی لو بقیت کې چری باقی باندې شي الحيطان دیوالونه وسقط السقف راو غرزيږي يحنس وانس کیږي به د عربی خبرې کوي ځکه بیت وسم دی لانه یبات فيه ځکه به دې کې وسم شپه کیږي او پاتې شو له سقف وای دا خو به کې وسب دی والسقف وصفا فيه او وصف الاعتبار نه حاضر کی وكذا اذا بنى بيتا اخر فدخل ولم يحنس کدا کوټه ورانه شو لو بل کوټه جوړ کړو به ور داخل شونه به انس کیږي کنه عربی کې وایي جی به نه انس کیږي ځکه دا خو بدل شو له کوټه غنه ده ځکه چې پر ورانه شو له کوټه ختم شو لا دار پشان نه ده چې لا باقی ختم شو دوباره جوړ کړه بل ده وس پیږي کنه به وكذا اذا بنى بيتا اخر بل کوټه جوړ کړه فدخلوا به داخل شونه انس کیږي وجه وایي اسم چې لم يبقى بعد الانهدام 50 ماده پکې ولګوي کله چې کوټه ورانه شولا ساقط شولا به چې بل جوړ شولا دوباره نه راځي ساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود قال قدري ولا فرمای ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطح قسم دې د کور دبنه داخليږم توجه جي او به چت وختلو هانس کیږي کنه وای هانس کیږي ځکه چتم کور کې دی کنه خدا وای علامه شمیم ذکر کړی دلته چې زمونږ عرف کې چت چې ور داخل شي دا کور ته نه داخل هانس کیږي نه پوهیږئ به وګورئ دا د عرف د علامه شمیم ور بیانې زمونږ پښتو عرف کې چې کور ته بنه داخليږم چت ته ورلې عرف کې خلک وای کور ته ور داخل شو زمونږ عرف واپس زول شوی دی کا پښتون عرف بلکې پنجابیان هم دغه قسم د کور ته بنه داخليږم بلکې نن سبا ټول عرف دار هر ځای کې هر ملک نو که شت ته ورشي کنه نه دا کور ته ور داخل شي انس کیږي با ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف ودري على سطحها حها هنس بوي لان السطح دا چت چې من الداري سابيږي الله تعالی ګوره کوم مضبوط دلیل ذکر کړي صاحب د هدايه معتکف کې شری د جمعات چت تخیجي اعتکاف ماتيږي نه ماتيږي ولې جمعات چت د جمعات الله تعالی ته نه ګوري ان المعتکف چې لا يفسد نفاسديږي اعتکافي بالخروج الى سطح المسجد تک خارج شي وقيل في عرفنا چاويلي وزم فور کې نه هانس کیږي ځکه چت د کو نه سابيږي خو موږ ورته وسو دوباره وقيل کې نه وقلنا کې وایو وقلنا هانس کیږي ځکه زموږ عرف کې چت کور څخه شامل دي کور شت شامل دي قال بيد قدلي مولا فرمای ذکر د داري کړي مخکې د بیتو د دار ذکر کړي او دهلیز ته ور داخل شونه به وای هانس کیږي کنه دهلیز چی چوکاټ د کور د دروازې ام کور کی حساب دی خو هغه تفصیل کوو کو خبي کله دهلیز داسې او کور بد کور بند کو بار پاتې کیږي نو به نه هانس کیږي او کدن نه پاتې کېدل اول ته ورلې هانس کیږي واذا دخل دهلیزها کچری دهلیز دار ته داخل شانس کیږي با ويجب پکار دا ان يكون على التفسير الذي تقدم دا معنی وکي صاحب د هدايه وي لازم ده چې دلته ماغه تفصیل وکړو چې کوم مخکې ذکر شو وان وقف في طاق الباب او کده کور بده طاق کې ودرېدلین د غزې سره چوکاټ شان دا کوم نه کې چوري نو به هانس کیږي بکنه کوم ده نو وی که دروازه بند کړه بار شو بار راتللو به نه هانس کیږي او کدن راتلو به
وإن وقفا که یو سړی ودرېږي فی طاق الباب کې بحیث په داسې انداز اذا اغلق الباب که چېرې دروازه بند کړې شي کان خارجا خارج دا سړی خارج کیږي نو به نه حانس کیږي لأن الباب چې وجه بیان کړي باب د دې دپاره دی چې کور کې چې څه هغه محفوظ کړي نو کوم ځای چې داسې و چې دروازې بندېدو سره بار راتللو نو به هغې ته دار نه دی شامل ځکه دار د څه لپاره وي چې کور دروازه وایم چې کور کې څه هغه نو کوم چې بار شو نه کور کې نه دي که نه نو لأن البابا دروازه چې دا لحراز الداري د دې لپاره چې د کور هم حفاظت وکړي وما فیها هم وکړي او چې کله دروازه داسې وه چې بند لرې کړه شی بار پاتې کېدلو نو بیا حفاظت دپاره نه وه فلم یکن الخارج من الدار دا خارج بیا د دار نه نه دی ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها بر وګورئ یو سړي ویلي قسم دی د کور ته به نه داخلېږم حالان کې کور کې دی او بیا قلارې ناستی دی نو حانس کېږي که نه زموږ د حنفو مسلک داري استحسان دی چې تر څو پورې وتی نه یو دوباره نه راغلی تر هغې نه حانس کېږي پوهېږئ که نه ورسېدلی کوماسې ناستی دی لا وتلی نه دی چې واپس راشي نو حانس کېږي پاسې ناسته مانې نه کله به حانس کېږي چې بار شي دوباره راشي قیاس تقاضا دا کوي که نه چې یو منټه مثار شو که نه حانس به شي ځکه پکې دی که وګورئ ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها حالان کې دا په کور کې دی لم يحنس نه حانس کېږي بالقعود که چرې همدغه شان کښېني نو کله به حانس کېږي حتی یخرج اله چې بار شي ثم يدخل بیا داخل شي دا استحسانا وایوها ما څه ویل والقیاس خدا دی ای يحنس چې حانس دي شي ولي لأن الدوام له حکم الابتداء قیاس دا وایي قیاس وی جی دوام لره حکم د ابتداوی دا قاعده ده دوام لره حکم ده او دلته دا کور کې دایمي پاتې کېدل ناسته کول داسې دی لکه اثر نه ور داخل شو ابتداء نو لهذا څه دي شي په استحسان پکې لکه مضبوطه خبره کوي بهی لکه خبره واورئ توجه اورئ که نه دا قاعده چې دوام لره حکم د چا وي ابتدا د هغه افعالو کې چلیږي چې هغه افعالو کې دوام وي نو که یو فعل داسې و چې هغه دایمي و دوام یې لرلو ښه نو هلته بیا دوام لره حکم د ابتدا دی او که یو فعل داسې و چې هغه په لږ وخت کې کېدل او هغې دوام نه لرلو نو هلته بیا دوام لره حکم د ابتدا نه وي پوهېږئ که نه او دخول چې دی یا خروج دغه افعال دي چې دي کې دوام نه وي دا خو بس وردن نه که خپه وردن نه به شي او بار یې که بار به دوام لري نو په دې کې دوام لره حکم د چا نه ابتدا نه ښه نو گویا چې لا داخل شوی نه دی نو حانس هم نه دی اوره والقياس تقاضا ده کوي يحنس جانس دي شي لأن الدوام له حكم الابتدائي ځکه دوام له حکم د ابتداوي هو وجد استحسان دا لکه پوره قصه واوره ان الدخول چې دی لا دوام له دې لپاره دوام وي ور داخلي که ور داخل شو اعتباري که بار شو دې کې دوام یې لکه نو به ورپسې وجه لأنه انفصال من الخارج الى الداخل دا خو جدا کېدلی د خارج نه داخل ته دا خو دوام نه لري او قانون دا کوم شي کې چې دوام نه الته به دوام لره حکم د ابتدام در روانه ده مسألة ولو حلف لا يلبس هذا الصوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنس وكذا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل من ساعته لم يحنس أو حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها فأخذ في النقلة من ساعته بروغوري یو سړی کپڑے اچولې دي ما سره کپڑے دي او زه وایم قسم دې چې دا کپڑے به نه اغوندم توجه نو که فوراً مې ویستلې نه حانس کېږم او که نه کپڑے مې قلارې اغوستې دي بس بیا حانس کېږم دویمه مسله سواري باندې موټرسایکل باندې سور یم روان یم قسم دې په دې به دوباره بیا نه سورېږم نو که فوراً دې کوز شوم نه حانس کېږم او که نه بس روان یم شوبې ته به ورسېدلم نو بیا یو کور کې اوسېږم او یم قسم دې کې به نه اوسېږم او قلارې اوسېږم نو حانس کېږم که فوراً ووتلم سامان مې بار کو به وجه دې درې وړو صورتونو کې فعل کې دوام دی ښه لباس خلک پوره یو ورځ اچوي دوه ورځې اچوي او سواري خلک کله کراچۍ ته رواني پوره یو ورځ رواني او که شوبې ته رواني پوره 15 منټه لګي
نه دې افعالو کې څه دی دوام دی دغه شان سکونت کې هم څه دی او کوم افعالو کې چې دوام وي هلته دوام لره حکم د چا وي ابتدا وي نو چې کپړې کې دوام وکړو ګویا چې سره نه وي واچولی اثر نه و سواري باندې سور شو اثر نه و سکونت اختیار کو لہذا څه بچي وسم نه پیږي البته دې کې قیاس دا تقاضا کوي کنه که فورن کپړې وباسي مانستې شي ځکه دې کپړو ایستلو کې خو ټیم ووتلو کنه دومره ټیم یې واچولې بس انستې شي دغه شان فورن دا چې د موټر سایکل له کوزیدو ټیم تیر شوی و کنه نو انستې شي خو دلته استحسانا وایو نه انس کېږي دغه لږ شان ټیم باندې ځکه قسم خلک د دې لپاره خوري چې د کفارې نه بچ شم او بس د خیال د خبرې وساتم ځان بری کما نو دومره لږ ټیم به ولا عرفن ورکې عادتا ښه چې هغې کې ځان بری خو کي که نه نه پوهېږئ پې دا به ورته عفوي ښه واوره ولو حلف لا يلبس هذا الثوب بنا چوما وهو لابس حالان کی کپڑے چولی دی فنزعه کپڑے وی سل فی الحال لم يحنس نهانس کیږي وکذا اذا حلف قسم کړي لا يركب هذه الدابه باندې باندې سورېګما او راکبها فنزل من ساعته تکش نهانس کیږي او حلف لا يسكن هذه الدار کې باندې وسیګما او ساکن حالان کې بکی وسیږي خو فاخذ شروع شو فی النقله سامان نقل کړي من ساعته فورا نهانس کیږي امام ظفر رحمه الله قیاس وی هانس کیږي وقال ظفر يحنس وانس کیږي لوجود شرط موجود شو کنه لک شانی کپڑے چولی کنه دا استی چې دغه ټیم کې واړولو دا موټر سایکل له کوزیدو دومره ټیم واوختو در کور نه وته سمانی سلو ټیم واوختو دومره ټیم شرط موجود شو وین قل اگر کم دی ولنا من وای ګور ان الیمین چې دی توقد للبر چر برت منعقد کیږي بر د بار چې سره پکې ځان بری کی کفاره برانه شي فیستثنا منه نمستثنا کیږي بددین زمانو تحققه دا به بنا بر ضرورت کا بنا بر دې ضرورت دې دومره شي عفوي فإن لبس على حاله ساعتا دا خبره مې کړې وه که وخت تیر کوم دې حالت کې ساعت پورې نو بیا به څه وي نسبه وي ځکه دې افعالو کې دوام دی او دوام لره حکم د چا دی نه پوهېږئ پې لأن هذه الأفعال شدي لها دوام دې لپاره څه دی اشاره وکړه قاعدې ته دوام دی ولا څنګه پکې دوام دی کپڑا چې کنه تاسو ماته لږ متوجه شئ یو منټ مې واچوله دوباره چې بل منټ ټچ دا بل منټ ګویا دا اثر نه او ابتدا شوله دغه دوام یې کنه بل منټ نو هر منټ چې بدلیږي ګویا چې نه به دوباره اچوم ابتداء بحدوث امثالها هغه دا چې د دې مثل پیدا کیږي یو منټ نور واچوله کپڑا یو منټ نور واچوله او دوام ورله دی دغه دلیل خلق ولا وخت بیانې ته ګوره کنه لکه یو ورځ مې کپڑے اچولې یو هفته مې واچولې ما پر تقریبا کې دوه هفته کپڑے اچولې ویلاندې باندې به مې چې وېستو به د سپګو نه ډکو مې ورته کې خو د سپګې دنه لري کېدلې بس به مې خیر وسېزلو پته وته ولګي وته ګورې الا یورا دې ته نه کتل کېږي چې انه یضرب له مدة دې لپاره موده بیانېږي خلک وایي رکبت یوما یو ورځ سورما ولبست یوما یو ورځ مې کپړې اچولې وي بخلاف دخول کې څوک وخت نه بیانوي هلکه یو ورځ داخلېدله ما داسې کېږي داسې ویلی شي یو ورځ داخل شوی وما وګورئ بخلاف الدخول لأنه لا يقال نه ویلی کېږي دخلت یوما بمعنى المدې نشي ویلی چې یو ورځ موده زما په دخول کې تېره شوله والتوقیتي ځکه خاصه بونډري د خپه دننه که داخل شولې بارې که خبر ولو ابتداء ها که دې کپړې اچولې دي موټر سایکل باندې سور دی توجه کور کې اوسېږي وایي قسم دی بیا به نه داخلېږم بیا به کپړې نه اچوم بیا به نه سورېږم ابتدایي مراد ده اوس نه دوباره یادومه نو بیا به د نیت له اعتبار ورکو نه بهانس کېږي ولو نو الابتداء الخالصه که ابتدائي خالصه مراد وا يصدق تصديق بكيږي لانه محتمل كلامي ځکه د کلام په دې کې احتمال شته او د کومې معنی چې احتمال وکړي نیت ولو کې احتمال وی نیت ولو کې به خو صحیح وي قال قدري مولا فرمای ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه ومتاعه اهله فيها ولم يريد الرجوع اليها هني سلک برګوري یو سلک کور کې وسیږي ما تلک برګوري زری وایو او قسم دې کور کې به بینو وسیږم نو خپلتي وتلو البته سامان اهل عیال لا پکور کې دي خپلتي وتلو دوباره دراته نیت هم نشته به هم هانش ولی ترڅو چې د سامان د اهل عیال بکی نو عرف کې حسابيږي دا بکی وسیږي سره خود ورځي په یو ځای کې کار کوي خلک د دوه څو کې کم دی کې وسیږي چې پلان کیږي کنه کې ټول ورځ دکان کې
پلان کې ځای ولې دی الته سامان وی الته اهل عیال وی نو اعتبار چاله دی اهل عیال او سامان لده دا بدار کې مسله کوخه وته ګوره ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفس خبلتي وتل ومتاعه واهله او سامان او اهل عيالي فيها بكور کې ولا ولم يريد الرجوع اليها حالان کې رجوع نشته دوباره راشي بهم هانسا وجه لانه يعد ساكنا زکه شمارل کیږي اوسیدون کې وليار ببقاء اهله ومتاعه زکه اهل او متاع وسم موجود دي نو عرف کې دیتا ساکن ویل کیږي اوسیدون کې او اعتبار چاله دي عرف لره دي استعمال الناس حجه پیږي کنه پی العاده محکمه 35 نمبر ماده ده وګورئ وما عرفا فإن السوقية ووركنا بازاري سلي چه دي عامة نهاري في السوق سوق توي که سوق ورتوي لك سوق ورتوي سوق نخ سوق فإن في السوق عام ورزي ببازار کی وي ويقال بهم ويسكن سكة كذا پلان کی کوڅه کی اوسې کما نه پیږي پی خجي او کدا سی ویلو بیت خبره ک بیت په دې کمره کې به نو اوسې کما خپل وته له سامان ولا یاري پکې دی نو به مانیس کیږي او د دار خبره ودار یاد کړو بل شری محله وما محله توجه جی دې محله کې به نو اوسې کما خپل دی وته له به رازم نه خو سامان ولا یاري پکې دی نه به مانیس کیږي نو بیت او محله په شان د شاده هدایت دار وګورئ والبيت والمحلة بمنزلة الدار دا بمنزلة الدار دي ولو كان اليمين على المصري هاك قسم بخارك وقسم دي خارك ونوسيقم خبلتي وتلو اهل عيال وسامان لا بخارك دي بي وينها نسكي مصر نه چې څوک وته بيدانه وي چلته وسیګم مې څو جبارم ما نه څوک ته بوزو کې چې ته وسیګي شوبه کې ران کې اهل عيال مې ومند کې چې د بغرونی کې ناشتي ورونو کې خونه دي خو ځبم بهر حال کله دي وګورئ ولو كان اليمين على المصري كيمين بمصر باندې ولا يتوقف البر على نقل المتاع وګورئ اوس د قسم نه بری کېدل ندي موقوف په سامان منتقل کېدل او اهل منتقل کېدل ولکه البته قسم نه بری کېږي چهلو عيال او سامان هم د خار نه بار کې نه بس تخپل ورشه کافی ده نه هنس کېږي فيما روي عن ابي يوسف دري موسد نے روایت دیکھا ولی لانه لا يعد ساكنا في الذي واذا كان شمال کېږي اوسیدون کې باغ خار کې انتقل عنه عرفا كم نه خپل منتقل شو وسلته اوسیدون کې نشمرل کېږي بخلاف الاول بخلاف د دار او د بیت او د محلي الته خپل بار شوی دی کوم نه کې سامان او عیال وی عملته اوسیدون کې حسابيږي تاسو پوهیږئ کنه یار مخکې راځي قريه سره بچو قريه کلی سره بروګوري وې دم حکم د خار دی قسم دې کلی کې بنو وسیګم خپل اعتبار شو اهل عیال او سامان پکې دي نه دي هانس خبر ختمه والقريه بمنزله المصر في الصحيح روایت راغلی من الجواب سي جواب هم د غیر چې د مصر بشان ده ثم قال ابو حنيفه رحمه الله لابد من نقل كل المتاع تسلق غوري یو سړي ویلي قسم دې کور کې بنو وسیګم دې بیت کې بنو وسیګم دې محل کې بنو وسیګم نو الا بنا حانس کیږي چې خپل موزي سامان انبار کی فورا او اهل عيال انبار کی او سامان کی یو میخم باطنی شي بغیر څبار کی څوک وي امام سے وي امام یوسف سے وي نه الب بریکی کی چې اکثر سامان بار کی بس کافی ده امام محمد رحم الله مفتابی راي ذکر کوي هدایت وي الب نه حانس کیږي چې د کور سره د کوم سامانونو تعلق دی غي بار کو بس خبر ختمه کزینی پاتې دي نه حانس کیږي به ښا پوهیږي به وګورئ ثم قال ابو حنيفه رحمه الله لابد من نقل كل المتاع زريدا كقسم نزان بريكي نطول متاع وبار كي حتى لو بقي وتدن كيوم يخ باقي بعد شوهانس بوي ولي اغوي سكنا شامل و هر جوستا هر جوس کور کیو نه سکنا به ختمي کېله چې هر جوس کی بار کی ذکر سکنا چې وقت ثبت بالکل بكل شامل ثابت وا فيبقى دا سکنا به باقي وما بقي شيء منه ترسو چې یو شیم دغه سامان نه باقي پاتې وي وقال ابو يوسف رحمه الله فرمای يعتبر نقل الاكثر نقل لچاله اعتبار دي اکثر للا لان نقل الكل قد يتعذر سكه كلا نقل الكل متعذر بي كان وقال امام محمد رحمه الله فرمای يعتبر نقل ما على اعتبار نقل دغه شی له بکار دی یقوم به چې قائم به غي سره کد خدایته
د کور کم سامانونه دي داغي ور سره تعلق وي لانما وراء ذلك زکه د دین کم اخو نور سامانونه دي ليس من السكنان حسابيږي نه د خبر مې کړي وکنه یار هم دا مفتبی رای دا قالوا مولانا ویلی هذا احسن دا ډیره خسته خبره ده وارفق بالناس یو خلکو ته به نرمیم ده وينبغي البته یو خبر ور سره یاد وساتئ د کور نه اوتلو سامان هم بارکو اهل عیال هم بارکو مونږ ول نه هانس کیږي خدا علی چې فورا بل کور تلال شي او قاسی په میدان ناس ته کنه نو به هانس کیږي ځکه غین لانه دی وته ترز چې بل تنی ورغله اس میدان باندې چناسته دا بل تلانه دی ورغله وينبغي مناسبه دا ينتقل الى منزل اخر چې بل منزل تلال شي بلا تاخير حتى يبر تر دې چې دا څه شي وي قسم کې بری شي فإن انتقل الى السكه کاسي کوڅه کې نسل او الى المسجد تلاله نو قالوا مولانا ویلی دی لا يبر نبري کیږي به بری کیږي دلیل څه دی یو سره د وطن نو وتلو تاسو ګورئ مثلا پېښور نو وتلو خپل اهل عیال بار کو ترڅو پوری مثلا پینډې د زی ال تنی رسیدلې د پیښور وطن توبې ختميږي نه ختميږي کله به ختميږي چې بل خجول شي کنه ندل تم بل دغه دار سکنا ال ختميږي چې بل دار د غلال شي سکنا د پاره دلیله فی زیادات کې راغله دي ان من خرج بعياله خپل اهل عيال بار کې من مصرهنا نو فلم يتخذ وطنا او بل وطن لانين ولاخر بل يبقى وطنه الاول الى باقي دي في حق الصلاه نو منځ به باغی کې لا پوره کې خپل زوړ وطن کې کدا هذا دلتم دغه مسله ده پوه شولې کنه تر څو بل دار تنی ته د زوړ دار سکنا به باقی وي